أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د بدر د اصحابو په ذکر کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د زمانه ذکر روانو او د هغوی په دور کې چې کوم واقعات شوي وو د هغوی ذکر کېدو لګیا وو. د هغوی د خلافت په دور کې د شام طرف ته چې کومه پیشقدمي شوې وه د هغې باره کې بدن ذکر کیږي چې کله حضرت ابوبکر صدیق د باغیانو مرتدانو نه فارغ شو او عرب مستحکمه شو نو هغوی هغه مخالفان چې د بیرونی جاریت مرتکبین وو هغوی کې د روم خلکو سره د جنگ باره کې هغوی سوچ وکړو دا جاری کام وو مسلمانان به تنګول خو هغوی لا څوک د دې نه خبر کړي نه وو یعنې حضرت ابوبکر د شام د ملک حکومت چې نن سبا چې کوم شام دی دې ته به د روم سلطنت ویل کېده د هغه ځای باچا لقب قیصر روم وو او حضرت ابوبکر له هم په دغه غور په فکر کې و چې دغه دوران حضرت شرابیل بن حسنه د هغوی په خدمت کې حاضر شو هغوی سره کېناسته او عرض یې ورته وکړه یا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خلیفه آیا تاسو په شام باندې د لشکرکشۍ باره کې سوچ کوئ لګیا یې حضرت ابوبکر ورته وفرمیل چې او اراده مې خوش ده خو لا مې څوک د دې نه خبر کړي نه دي تا په کومه وجه دا سوال وکړو حضرت شرابیل ورته عرض وکړو چې او جی یا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم خلیفه ما خوب لیدلی دی چې تاسو د خپلو ملګرو سره یوې ګرانې غریزه لارې باندې روان یې بیا تاسو په یو اوچت غر وختئ او د خلکو طرف ته مو کته او تاسو سره ستاسو ملګري دي بیا تاسو د هغه غر نه راکوز شوئ او یوې نرمې ښېرازه ځمکې ته راغلئ چې پکې فصلونه چینې علاقې او قلاګانې موجودې وي تاسو مسلمانانو ته وفرمیل چې په مشرکانو حمله وکړئ زه تاسو له د فتح او د مال غنیمت د حصول ضمانت ورکوم په دې مسلمانانو حمله وکړه او زه هم سره د جنډې په دغه لښکر کې شامل وم زه د یوې علاقې طرف ته ورغلم نو د هغه ځای اوسېدونکي ما نه امان وغوښته ما ورله امان ورکړو بیا زه واپس تاسو له راغلم نو تاسو یوې عظیمې قلا ته رسېدلې وئ تاسو له فتح ورکړې شوه هغوی تاسو ته رسول خواست وکړو او بیا تاسو لپاره یو تخت کېښودی شو او تاسو په هغې باندې کېناستئ بیا یو تن تاسو ته عرض وکړو چې خدای پاک تاسو له فتح درکړې ده او ستاسو مدد یې کړی دی نو تاسو خپل د رب شکر کوئ او د هغه اطاعت کوئ او بیا هغه تن د دغه آیتونو تلاوت وکړو چې اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه کان توابا. یعنی چې کله د خدای پاک مدد او فتح راشي او ته به وګورې چې خلک د خدای په دین کې
په ګڼ شمیر کې داخليږي لګیا دي نو د خپل د رب د هم سره د هغه تسبیح کوه او هغه نه مغفرت غواړه یقینا هغه ډیر توبه قبلونکی دی وې دې نه پس زما سترګه وغړېده دا اوږد خوب و نو په دې حضرت ابوبکر ورته ووی دا خوب چې هغوی واورېده چې ستا سترګې د یخې شي تا ښه خوب لیدلی دی او ښه به کېږي انشاءالله او بیا حضرت ابوبکر وفرمیل چې تا د فتح خوشخبری په دغه خوب کې او زما د مرګ خبر ورکړی دی او حضرت ابوبکر چې دا خبره کوله نو په سترګو کې اوښکې راغلې هغوی وفرمیل چې تر څو چې د هغه غریزې علاقې تعلق دی چې پکې موږ د غر څوکې ته ختلي وو او هغه ځینې ما لاندې خلکو ته کتلي وو نو مطلب یې دا دی چې دغه لښکر په معامله کې به موږ مشکلاتو سره مخ کېږو او دغه لښکر والا به هم مصیبت برداشت کوي او دې نه پس ته به موږ د غلبه او استحکام ترلاسه شي او تر څو چې زموږ د غر د څوکې نه د کوزېدو د زرخیز ځمکې طرف ته د تلو تعلق دی نو تعبیر یې دا دی چې پکې ښه ولاړ فصلونه او چینې او آباد علاقې او قلاګانې وي نو د دې مطلب دی چې موږ به د مخکې نه زیات اسانه بیا مومو چې پکې به خوشحالي مې فراخي به مې او موږ ته به مخکې نه زیاته خیرازه ځمکه میلاوه شي او تر څو چې زما مسلمانانو ته دغه حکم ورکولو تعلق دی چې په دشمن حمله وکړي زه د فتح او د غنیمت د مال ضمانت در کوم نو د دې مطلب دا دی چې زه به مسلمانان د مشرکانو د ملکونو طرف ته لیږم او هغوی له به ترغیب ورکوم چې جهاد له ورشي او تر څو چې د هغه جنډې تعلق دی چې تا سره وه او تا هغه اخیستی وه هغه آبادو علاقو کې یو علاقې ته ورغلی وي او پکې داخل شوی وي او د هغه ځای خلکو تا نه امان غوښتی او تا ورله ورکړی و نو مطلب یې دا دی چې کم خلک به کم امیران به چې هغه علاقې فتح کوي نو هغې کې به یو تم یې او خدای پاک به ستا په لاس فتح ورکوي او تر څو چې هغه قلعه تعلق دی چې خدای پاک موږ لپاره فتح کړې وه نو مطلب هغه علاقه ده چې خدای پاک به ما لپاره هغه فتح یاب کوي او تر څو چې د هغه تخت تعلق دی چې تا لیدلی چې زه پرې ناست وم نو د دې تعبیر دا دی چې خدای پاک به ما له عزت او رفت بخي او مشرکان به ذلیل و رسوا کوي او تر څو چې د هغه تن تعلق دی چې ماله د نیکو اعمالو د خدای پاک د اطاعت حکم را کړی وو زما مخې ته د سوره نصر تلاوت کړی وو دغه شان هغه ماله زما د مرګ خبر را کړی دی دغه سوره چې کله پر رسول کریم صلی الله علیه وسلم نازل شوی و نو خبر شوی وو چې په دغه صورت کې د هغې د وفات خبر ورکړی کېږي لګیا دی نو دا تعبیر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه خوب فرمایلی وو بهرحال چې کله حضرت ابوبکر د شام د فتح لپاره د لښکر د تیارولو اراده وکړه نو هغوی د مشورې لپاره حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت عبدالرحمن بن عوف حضرت طلحه حضرت زبیر حضرت سعد بن ابي وقاص حضرت ابو عبیده بن جراح او د بدر خلکو کې چې کم کبار مهاجر او انصار او نور صحابه وغیره اوختي وو او کله چې دا صحابه د هغې په خدمت کې حاضر شو نو هغوی فرمیل چې د خدای پاک نعمتونه بې شمېره دي اعمال د هغې بدل نشي کېدی په دغه خبره د خدای پاک ډېر زیات حمد کوئ چې هغه په تاسو باندې احسان کړی دی او تاسو په یوه کلمه راغونډ کړی یئ او ستاسو ترمنځ یې صلح کړې ده تاسو له د اسلام هدایت ورکړی دی او شیطان یې تاسو نه لرې کړی دی اوس شیطان ستاسو د شرک د مبتلا کېدو او د خدای پاک نه بغیر بل څوک د معبود جوړولو هیڅ امید نه لري نن عرب یو امت دی چې د یو مور پلار اولاد دی زما رایه دا ده چې زه هغوی د رومیانو سره جنگ لپاره شام ته ولېږم څوک چې په هغې کې ووژلی شو نو هغه شهید دی خدای پاک د نیک کار کوونکو لپاره بهترین بدل تیار کړی دی او په دې کې چې څوک ژوندی پاتې شو هغه به د اسلام دفاع کې ژوندی پاتې شوی او خدای پاک له طرفه د مجاهدینو د اجر او د ثواب مستحق به وي اوس دا زما رایه ده تاسو کې د هر تن د خپل د رایې مطابق د مشوره راکړي حضرت ابوبکر د هغې نه مشوره غوښتې وه
نو په دې حضرت عمر بن خطاب ودرېد. حضرت عمر بن خطاب ودرېد، هغوی دا وایي چې ټول تعریفونه د خدای پاک لپاره دي، چې خپل مخلوق کې چې چاله څوک چې غواړي هغه د خیر او برکت وبخي، چاله چې غواړي خیر او برکت وبخي. د قسم په خدای د ښېګڼې په هرې معامله کې چې موږ تاسو نه مخکې کېدل غوښتو، تاسو همیشه هغې کې موږ نه مخکې شوي یو. دا د خدای پاک خاص فضل او کرم دی چې هغه څوک غواړي ورته چاله چې غواړي ډېر څه وبخي. قسم په خدای هم د دغه مقصد لپاره ما ملاقات کول غوښته تاسو سره، خو تاسو چې کوم تاسو بیان کو، خو خدای پاک ته همدا منظوره وه چې ما خبرونه کړی شو، حالانکه تاسو تر دې چې تاسو په خپله د ذکر وکړو. یقینا چې دا صحیح رایه ده. خدای پاک تاسو له د صحیح لارې ادراک ورکړی دی. بیا حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحه، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت ابو عبیده، حضرت سعید بن زید، حضرت علی او نور چې کوم دغه مجلس حاضرینو مهاجر انصار، هغوی د هغې د رایې تایید وکړو، عرض یې وکړو چې موږ به ستاسو خبره هم اورو، اطاعت به هم کوو، او موږ به ستاسو حکم عدولي نه کوو، او ستاسو په تحریک باندې به لبیک وایو. بیا حضرت ابوبکر یو ځل بیا خلکو ته خطاب لپاره ودرېده، او هغوی د خدای پاک حمد و ثنا بیانه کړه چې د کوم هغه اهل دی، او په نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغوی درود و سلام ووایه. بیا وفرمیل چې خلکه بېشکه خدای پاک تاسو له چې د اسلام نعمت ورکړی دی، نو په تاسو باندې لوی احسان کړی دی، او تاسو د جهاد په ذریعه عزتمنده کړي یې، او د اسلام په ذریعه تاسو له په نورو مذهبونو فضیلت ورکړی دی. نو د خدای پاک بندګانو په شام کې د رومیانو سره جنگ لپاره تیار شي. اوس ستاسو امیران مقرروم او هغوی ستاسو کمانډران به جوړ کړم، او تاسو به د خپل د رب اطاعت کوئ، او د خپل د امیرانو خلاف ورزي به نه کوئ، او د خپل نیت د خدای پاک د رضا له خاطره به سوچه ساتئ. سیرت او کردار کوشش کوئ چې د بهتر نه بهتر کوي، او خوراک څښاک صحیح ساتئ. خدای پاک پرهیزګارو او احسان کوونکو سره وي. حضرت ابوبکر حضرت بلال له حکم ورکو، نو هغوی په خلکو کې اعلان وکړو چې خلکه خپل رومي دشمن سره جنگ لپاره د شام طرف ته وروځئ، او د مسلمانانو امیر به حضرت خالد بن سعید وي. د شام د فتوحاتو په لړ کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ټولو نه مخکې حضرت خالد بن سعید روان کړي وو. نو د یو روایت مطابق حضرت ابوبکر چې کله حج کو واپس مدینې ته تشریف راوړه، نو په 14 هجري کال کې هغوی حضرت خالد بن سعید د یو لښکر سره د شام طرف ته روان کړي وو. او ځینې خلک دا وایي چې کم وخت حضرت ابوبکر خالد بن ولید د عراق طرف ته روان کړي وو، هماغه وخت هغوی حضرت خالد بن سعید د شام طرف ته روان کړي وو. نو د ټولو نه لومبی جنډه چې د شام د فتح لپاره اوچته کړې شوې وه، هغه د حضرت خالد بن سعید وه. دین علاوه د یو روایت نه معلومیږي چې کله حضرت ابوبکر د مرتدانو خلاف د 11 لښکرونه تیار کړي روان کړي وو، نو هماغه وخت هغوی حضرت خالد بن سعید له د شام د سرحدونو حفاظت لپاره تیمه د تلو حکم ورکړی وو. هدایت ورته فرمایلو چې د خپل ځای نه به نه خوځئ، د خوا او شا خلکو له به بلنه ورکوي د ځان سره د ملاوېدو، او صرف هغه خلک به برطي کوي چې مرتدان شوي نه وي، او صرف به هغوی سره جنګ کوي چې تا سره جنګ کوي، ان تر دې چې زما له طرفه څه بل حکم راشي. حضور فرمایي تیمه چې کوم دی دا هم د شام او د مدینې ترمنځ یو مشهور ښار دی. حضرت ابوبکر د رومیانو خلاف د جنگ لپاره د مدینې د خلکو نه علاوه د نورو علاقو چې کوم مسلمانانو هغه هم تیارول شروع کړي وو، او هغوی له ترغیب ورکولو چې هغوی د جهاد کې شامل شي. نو هغوی د یمن د خلکو طرف ته هم یو خط لیکلی وو چې متن صدا شان وو چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خلیفه له طرفه د یمن خلکو کې د مؤمنانو او د مسلمانانو هر تن لپاره چا باندې چې دا اولستی شي هغه باندې د سلامتی وي. زه ستاسو مخې ته د خدای پاک حمد کوم چې د هغه نه بغیر بل څوک معبود نشته. خدای پاک په مسلمانانو جهاد فرض کړی دی، هغوی له حکم ورکړی دی چې هغې د دې لپاره لږ یا ډېره تیاری دی وکړي وروز ځي. خدای پاک فرمایلی چې وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل الله، یعنې د خدای پاک په لاره کې د خپلو د اموالو د خپلو ژوند په ذریعه جهاد وکړي. نو جهاد یو لازمي فریضه ده، او د خدای پاک سره د دې یو لوی اجر دی.
او موږ مسلمانانو له په شام کې د رومیانو سره د جهاد د تیاری حکم ورکړی دی. د هغې نیتونه ښه دي او مرتبه اوچته ده. نو یا د خدای بندګانو د خپل د رب د فرض او د هغه د نبي د سنت او دوه کې د یوې نیکۍ طرف ته زر کوي، یعنی یا خو شهادت یا فتح او مال غنیمت. خدای پاک د خپل د بنده بې عمله خبرو نه راضي کیږي او نه په دې چې د هغه دشمنانو سره د جهاد پرېښودی شي ان تر دې چې هغې د حق قبول کړي او د قرآن حکم دې ومني. خدای پاک د ستاسو د دین حفاظت وکړي او ستاسو زړونو له د هدایت ورکړي او ستاسو اعمال د پاک کړي او تاسو له د صبر کوونکو مجاهدینو په شان دی اجر ورکړي. حضرت ابوبکر دا خط د حضرت انس بن مالک په لاس لګلی و. حضرت انس وایي چې زه چې یمن ته ورسېدم نو یوې مالې او یوې قبیلې نه مې آغاز کړی و. د هغې مخې ته ما د حضرت ابوبکر خط به لوستو او چې کله به زه خط نه فارغ شوم د خط لوستو نه نو ما به وی چې ټول تعریفونه د خدای پاک لپاره دي او زه ګواهي ورکوم چې د خدای پاک نه بغیر بل څوک معبود نشته او محمد د خدای رسول دی صلی الله علیه وسلم. زه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خلیفہ او د مسلمانانو پیغام رسان یم. په غور واورئ، ما مسلمانان په دغه حال کې پریښي دي چې هغوی د یو لښکر په صورت کې راغونډ شوي دي او د دشمن طرف ته د روانېدو نه صرف تاسو د مدینې ته د راتګ انتظار دی چې هغې ودرولې دي. نو تاسو زر کوئ او د خپل ورونو طرف ته ورشئ. یا مسلمانانو خدای پاک دې په تاسو رحم وکړي. حضرت انس مدینې ته واپس ورسېدو او حضرت ابوبکر له خوشخبري ورکړه د خلکو د راتګ او دی ورته عرض وکړو چې د یمن بادران او شهسواران خواره ویښتو والا او د خاورو دوړو نه ډک ستاسو سره رسېدونکي دي. دا خلک هغوی خپل مال او اسباب او د ښځو بچو سره راوتي دي. بل طرف ته حضرت خالد بن سعید تیمه ته ورسېدو، ملته ایثارو او د خواوشا ډېرې ډلې هغې سره راغې ملاوې شوې. رومیان د مسلمانانو دغه عظیم لښکر نه خبر شو نو هغوی د خپل د اثر د لاندې چې کوم عربیان وو هغوی نه د شام د جنگ لپاره فوجونه وغوښته. حضرت خالد بن سعید حضرت ابوبکر د رومیانو د دغه تیاری نه خبر کړ. حضرت ابوبکر ورته جواب کې ولیکل چې ته پیشقدمي وکړه او لږه مو نه ویرېږي او د خدای پاک نه مدد وغواړه. په دې حضرت خالد بن سعید د رومیانو طرف ته ورمخې شو چې کله هغوی هغې ته ورسېده جوخت نو هغوی خدای خوا خواره شو او هغوی خپل ځای پرېښودو. حضرت خالد بن سعید هغه ځای باندې قابض شو او اکثر خلک چې هغې سره وو هغوی مسلمانان شو. بیا حضرت خالد بن سعید حضرت ابوبکر د دې نه خبر کړ نو حضرت ابوبکر ورته ووی چې ته مخکې ځه خو دومره مخکې نه شي چې وروستو نه دشمن ته د حملې موقع میلاوه شي. حضرت خالد بن سعید دغه خلک د ځان سره کو روان شو ان تر دې چې یو ځای کې ایثار شو. هلته د هغې په مقابله کې یو رومي پادري بهان نومې راغلی و. حضرت خالد بن سعید هغه له شکست ورکو او د هغه په لښکر کې ډېر خلک هغې ووژل او بهان وتښتېدو او د دمشق طرف ته هغه پناه واخیسته. حضرت خالد بن سعید د دې اطلاع هم حضرت ابوبکر له ورکړه او نور کومک یې ترې نه وغوښته. ها وخت حضرت ابوبکر له یمن نه د جهاد لپاره د شام جهاد لپاره چې کوم ابتدایي طور باندې کوم خلک راوت وي هغوی موجود وو او دې نه علاوه د مکې او د یمن ترمنځ چې کوم خلک وو هغوی هم راغلي وو او په هغې کې حضرت ذوالکلام وو او حضرت اکرمه هم د مرتدانو خلاف د جنگ نه کامیابه شوي واپس راغلي وو حضرت ابوبکر له او ورسره د یو څو علاقو نور خلک هم وو. د ټولو باره کې حضرت ابوبکر د صدقاتو امیرانو ته ولیکل چې دې کې چې کم خلک بدلېدل غواړي هغې بدل کا نو هغوی ټولو بیا بدلېدل غوښته نو هغوی ټول بدل شو نوی لښکر تیار کړی شو نو ځکه د دغه لښکر نامه جیش البداله مشهوره شوې وه. دا فوجونه حضرت خالد بن سعید له ورسېده او د هغې نه پس حضرت ابوبکر خلکو هغې نه پس ته هم حضرت ابوبکر خلکو ته تبلیغ د ترغیب ورکولو چې هغې د شام جنگ لپاره روزي. حضرت ابوبکر حضرت ولید بن عقبه ته وویل چې هغې د حضرت خالد بن سعید طرف ته ورشي شام ته او چې کله هغوی هلته ورسېده او نو هغوی ته وویل چې د مدینې خلک د خپلو وروڼو مدد لپاره بېتابه دي او حضرت ابوبکر د فوجونو د رالېږلو بندوبست کوي لګیا دی. حضرت ابوبکر چې حضرت خالد بن سعید چې دا واورېد نو ډېر خوشحاله شو او هغوی په دغه خیال چې رومیانو باندې د فتح
فخر د دغې برخې ته راشي هغوی حضرت ولید بن عقبه د ځان سره او د رومیانو په عظیم الشان فوج باندې حمله هغوی بیا کول غوښته چې قیادت یې د هغې سپه سالار بهان کولو یعنی حضرت خالد بن سعید چې په رومیانو باندې دغې په لښکر باندې حمله کولو نو د حضرت ابوبکر هغه هدایت هغوی نظراندازه کړو چې دونه مخکې ورنشي چې وروستو نه دښمن ته د حملې موقع میلاوه شي او بهرحال هغوی د خپل پشت د دفاع نه غافله شو او د نورو امیرانو د رارسېدو نه مخکې هغوی رومیانو سره جنګ شروع کړ بهان د خپلو ملګرو سره د هغې د مخې نه لرې شو د دمشق طرف ته ورووتو خو د هغه داسې رسته کېدل اصل کې یو چل و هغه مسلمانان ګیرول غوښته او د وروستو نه پرې حمله کول غوښته او د دغه خطرې نه حضرت ابوبکر هغې خبرداره کړی و خو د کامیابۍ جذبې هغه وخت حضرت خالد بن سعید د وخت د خلیفه د دغه تنبیه نه غافله کړ او په مخکې ورمخکې کېدو باندې راپارولي وو حضرت خالد بن سعید د دشمن فوج کې ورمخکې کېده هغه د هغې سره حضرت ولید بن عقبه نه علاوه حضرت ذوالکلا او حضرت اکرمه هم وو هلته حضرت خالد بن سعید د باهان چې کومې فوجي څوکۍ وې هغوی یو ځای محصوره کړ او د هغې لارې ورته بندې کړې حضرت خالد دې نه خبر شوی هم نه و عین پس د باهان پیشقدمي وکړو یو ځای کې د حضرت خالد زوی و سعید هغه د یو څو کسانو سره د اوبو په تلاش کې ګرځېده نو هغوی ټول هغې ووژل حضرت خالد بن سعید خبر شو یعنې د هغې د زوی او د هغې د ملګرو د شهید کېدو نه نو هغوی د سپاهیانو یوې دستې سره هلته نه وتښتېدو په ځای د دې چې مقابله کړې هلته نه هغوی وتښتېده او د هغوی ډېر ملګري هم په اسونو او په اوښانو باندې سواره شو او د خپل د لښکر نه منقطع شو خالد شکست وخوړو او ذوالمروه ته ورسېده خو حضرت اکرمه د خپل ځای نه ونه خوځېده بلکې هغوی د مسلمانانو مدد کولو ذوالمروه د مکې او د مدینې ترمنځ د مدینې نه 96 میله په فاصله یو ځای دی بهرحال حضرت اکرمه ودرولي وو باهانو دغه فوجونه د حضرت خالد پسې د تلو نه او چې کله حضرت ابوبکر دې نه خبر شو نو هغوی د حضرت خالد نه د خفګان اظهار فرمایلی وو او مدینې کې د داخلېدو اجازه ته ورله نه ورکړی خو بیا وروسته چې کله هغوی ته په مدینې کې د داخلېدو اجازت میلاو شو نو هغوی د حضرت ابوبکر نه د خپل دغه فعل معافي غوښتې وه د حضرت خالد بن سعید د دغه ناکامۍ نه باوجود د حضرت ابوبکر صدیق په عزم او په حوصله کې هېڅ فرق نه راغلی هغوی ته چې دا خبر میلاو شو چې حضرت اکرمه او حضرت ذوالکلا د اسلامي لښکرونه هغوی د رومیانو نه بچ کړي وو واپس د شام سرحدونو ته راوستي دي هلته د مدد انتظار کوي نو حضرت ابوبکر یوه لمحه ضایع کولو نه بغیر د کومک لیږلو انتظام شروع کړ او حضرت ابوبکر صدیق په دغه لړ کې 4 لوی لښکرونه تیار کړي وو چې د شام د مختلفو علاقو طرف ته هغوی روان کړي وو او تفصیل یې داسې میلاویږي نو یو لښکر چې لومبی هغه د یزید بن ابو سفیان د حضرت معاویه ورور و د ابو سفیان په خاندان کې چې کوم بهترینه خلکو یې شامل و د کومک په تور باندې لګلی شوي په دغه 4 لښکرونو کې د لومبی لښکر چې شام طرف ته ورمخې شوی و حضرت ابوبکر دغه لښکر امیر حضرت یزید بن ابو سفیان جوړ کړي و دغه ذمه د کار کړی و چې هغوی به دمشق ته رسي او دا به فتح کوي او نور چې کوم 3 لښکرونه وي د هغوی به په چې وخت پېښ شو د هغوی مدد به کوي د هغوی د لښکر شمېر په سر کې 3000 و بیا حضرت ابوبکر نور امداد لیږلی و چې تقریبا بیا 2000 شمېر د دې جوړ شوی و حضرت یزید بن ابو سفیان په دغه لښکر کې د مکې خلکو کې سهیل بن عمرو او دغه په شان نور د مرتبه خلک پکې شامل وو سهیل بن عمرو د په جاهلیت په زمانه کې د قریش په لوی نامتو خلکو کې وو او زیرک سردارانو کې شامل وو د حدیبیې د صلح په موقع رسول کریم سره د معاهدې په وخت دی د مکې د کافرانو نمایندګي کړې وه دی د مکې د فتح په موقع مسلمان شوي وو او چې کله حضرت ابوبکر د حضرت یزید بن ابو سفیان لپاره جنډه وتړله نو ربیعه بن عامر یې راوغوښته او د هغې لپاره مې یوه جنډه وتړله او هغوی ته یې وفرمیل چې ته به یزید بن ابو سفیان سره ځې د دې نافرماني او مخالفت ونه کړي بیا هغوی حضرت یزید بن ابو سفیان ته وفرمیل
چې کته د خپل د مقدمه الجيش نگرانی مناسبه غنې نو ربیعه بن عامر ته وسپاره که مناسبه غنې نو ضرور داسې به وکړي دا د عربو بهترینو شاسوارانو کې شمیرل کیږي استاد کام په صالح خلکو کې د شامل دی او زه امید لرم چې دا به د خلکو د خدای نیک بندګانو کې شامل دی نو په دې حضرت یزید ورته عرض وکړو چې د دې باره کې ما مخکې نه ښه خیال لرلو او ستاسو امید چې کوم دغې په باره کې دی نو زما په زړه کې د دې مینه نور هم زیاته کړه بیا حضرت ابوبکر هغې سره پیاده روان شو نو حضرت یزید ورته وویل چې د رسول کریم خلیفه یا خو تاسو هم سور شئ یا ماله مې اجازه راکړئ چې زه هم تاسو سره پیاده روان شم ځکه چې زه دا نه خوښوم چې په خپله خو سور یم او تاسو د پیاده یئ نو په دې حضرت ابوبکر ورته وفرمیل چې نه به زه سورېږم او نه به ته د سورلۍ نه لاندې راکوزېږې زه خپل دا قدمونه دا ګڼم چې دا د خدای پاک په لاره کې اوچتېږي لګیا دی بیا هغوی حضرت یزید ته وصیت وکړو ورته وفرمیل چې یزیده زه تعالی د خدای پاک د تقوا د خپلولو د هغه د اطاعت کولو د هغه د خاطره ایثار کولو د هغه نه د ویرېدو وصیت کوم چې دشمن سره مخ شې او خدای پاک درله فتح درکړي نو خیانت ونه کې او مسله ونه کې یعنی شکلونه خراب نه کې د مقتولینو او بدهدي ونه کې او نه بزدلي ښې او وړوکي واړه ماشومان به نه وژنې بوډاګان به نه وژنې ښځې به نه وژنې او د کجورو ونه به نه سوځئ او نه به یې تباه کړئ او یو میوهداره ونه به نه پرې کړئ او یو څاروی به نه حلالئ سوای د خوراک لپاره یعنی بې وجه به ځناور به نه وژنې او ته به داسې خلکو لخوا تېرېږي چې هغوی به ځان د خدای پاک لپاره په ګرجو کې وقف کړي نو هغوی چې د کوم څیز لپاره ځان وقف کړی دی هغې کې به هغوی پرېږدي یعنې چې کوم راهبان دي د ګرجو پادریان دي هغوی ته به څه نه وی او ته به څه داسې خلک هم ګورې چې شیطان د هغوی د سر ویښته د منځ نه به صفا کړي وي او د هغوی د سرونو د منځ چې کومه برخه دا به داسې لکه چې د لکه تیتر په امها ورکولو لپاره په ځمکه کې کنستې وي یو روایت کې دا هم راغلی دي الفاظ دا چې ته به داسې خلکو سره ملاویږي چې خپل د سر ویښته د منځ نه به صفا کړي وي او څلور وړو طرف نه د پټو په شان د ویښته پرېښې وي نو ته به د هغې چې کومه د سرونو صفا برخه دلته به ته د تورې وار کې د خلکو د وژلو چې کوم حکم دی نو دې باره کې مختلف روایت دي دا ویل کېږي چې دا د عیسایانو یوه ډله وه چې راهبان خو نه وو خو مذهبي لیډران وو چې مسلمانانو خلاف د جنګ لپاره به خلک راپارول او په جنګ کې به برخه مه اخسته نو ځکه حضرت ابوبکر دا خو فرمیلي وو چې کوم راهبان دي د ګرجو دننه دي هغې ته به څه نه وی خو چې کوم داسې خلک دي او د دې پسې روان چې کوم خلک دي چې جنګ لپاره خلک لمسوي او جنګ کوي نو بیا به مسلمان د هغې سره بهرحال جنګ کوي ځکه چې دا خلک جنګ هم کوي او د جنګ لپاره لمسونه هم کوي نو فرمایلی ورته چې دوی سره به جنګ کې اندر دی چې هغوی د اسلام طرف ته مایل شي یا بېوسه شي او جزیه ورکړي او څوک چې د خدای او د هغه د رسولانو مدد کوي خدای پاک د غیب نه د هغه مدد کوي او زه تاسو باندې سلام وایم او خدای پاک د تاسو سپارم یو بل روایت کې هم د نورو هدایتونو ذکر ملاویږي هغې دا لیکلي دي چې حضرت ابوبکر حضرت یزید ته دا فرمایلي وو چې ما ته والی مقرر کړي چې ته ستا ازمیښت وکړمه او ستا تجربه وکړمه او تا بهر روباسم او ستا تربیت وکړمه که تا خپل دا فرایض په ښه طریقه پوره کړه نو زه به یو ځل بیا ستا په دغه کار تا مقرروم او تاله به نوره ترقي ورکوم او که تا کوتاهي وکړه نو تا به معزوله کړمه د خدای پاک تقوا لازمه ونیسه او هغه ستا باطن هم دغه شان ګوري لکه څنګه چې ظاهر ته ګوري خو زه خدای ته زیات جوخت خو د خدای پاک ته په خلکو کې خدای ته زیات جوخت هغه دی چې د خدای پاک سره د ملګرتیا د ټولو نه زیات حق پوره کوي او په خلکو کې د ټولو نه زیات خدای ته جوخت هغه تن دی چې د خپل د عمل په ذریعه د ټولو نه زیات دغه قربت ترلاسه کړي ما خالد بن سعید په ځای ته مقرر کړی د جهالت تعصب نه ځان ساته خدای پاک داسې خبرې او داسې کارونه کوونکي بیخي نه خوښوي
چې ته کله خپل لښکر سره هغه له ورشې نو ته به هغه سره ښه سلوک کوې او د خیر سلوک به ورسره کوې او د خیر لوز به ورسره کوې او چې کله ته هغې ته واز او نصیحت کوې نو په اختصار به کوې ځکه چې ډېرې زیاتې خبرې چې کېږي نو ډېرې خبرې بیا پکې انسان هیر کړي خپل نفس سم ساته خلک به تا لپاره سم شي که ځان سم ساتي یعنې که لیډران ځان سم ساتي نو خلک به پخپله سم شي او مونځونه د هغې په وخت باندې او مکمل رکوع سجود سره به کوې د خشوع د خضوع مکمل اهتمام به پکې کوې او چې کله د دشمنانو سفیران تاله راشي نو د هغې عزت به کوې یعنې سفیر چې راځي د هغې عزت پکار دی هغې به ډېر کم ځان سره ایساری ستاسو لښکر اندازه روزي چې ستاسو لښکر باره کې څه معلومه نه کړي یعنې دا هم یو حکمت دی چې سفیران چې راشي نو په ډېر لږ ایساروئ او زر یې رخصتوئ او خپلو اعمالو نه هغې خبرېدو ته مه پرېږدئ چې هغې ستاسو خرابیانه خبر شي ستاسو باره کې معلومات ترلاسه کړي د خپل د لښکر کې به هغې ساتئ او خلک به منې کوي چې هغې سره خبرې ونه کړي او چې کله ته هغې سره په خپله خبرې کوې نو خپل رازونه پرې مه ښکاره کوه چې ستا معامله غلط عمله شي او ته چې چا نه مشوره کله اخلې نو رښتیا وایه صحیح مشوره به درته میلاویږي یعنې مشر نه خبره نه د پټول پکار او نه به ستا په وجه به بیا تا ته نقصان هم نه رسي دا هم یو اصول دی حضور فرمایي چې چا نه مشوره اخلئ نو بیا هره خبره به ورته کوئ چې هغه د صحیح مشوره درکړی شي چې کم نه کم نقصان بیا کېږي د شپې په وخت خپلو ملګرو سره خبره کوه ته به ډېرو خبرو نه خبر شي او معلومات راغونډوه د شپې نو پټې خبرې به په تا ظاهرې شي او حفاظتي دستې کې زیات کسان ساته او په خپل فوج کې خواره کا او اکثر بغیر د اطلاع نه ناڅاپه دغه څوک معاینه کوه او څوک چې د خپل حفاظتګاه نه غافل وګوري نو ښه تعدیب بیا کوه او سزا چې ورکې نو د افراط نه کار مه اخله په شپې د دې واری مقرره وه او چې کومه د شپې ړومبی برخه وي نو د هغې واری د د شپې اخري برخې نه اوږده ساته ځکه چې د ورځې سره جوختېدو په وجه دا واری اسان وي یعنې د سر د شپې چې کومه ډیوټي وي هغه اوږده ساته ځکه چې هغه ویښ پاتې کېدل اسان دی او په اخري چې کومه برخه د شپې کې ډیوټي کومه پکار ده د سزا چې که څوک مستحق وي نو د سزا ورکولو نه بیا مه یېرېږه او نرمي ونه کې او سزا ورکولو کې تعدي مه کوه نه بیخي نظر انداز کوه بیا فرمایي چې خپل د فوج نه مه غافلېږه اصلا چې هغې خراب شي او د هغوی جاسوسي کولو په ذریعه هغوی رسوا نه کړي د هغې د راز خبرې خلکو ته بیان نه کړي د هغې په ظاهر باندې اکتفا کوه بیکاره خلکو سره مه کښېنه رښتونې او وفاداره خلکو سره کښېنه دشمنانو سره مقابلې په وخت کې ښه ټینګ اوسه بزدله نه شي ګینې خلک به بزدلان شي د غنیمت په مال کې د خیانت نه ځان ساته د محتاجیت جخت کې انسان او فتح او نصرت ودري ته به داسې خلک وګورې چې ځان به ګرجو ته وقف کړي وي نو چې په کم کار کې هغوی ځان مشغوله کړي وي ته به هغوی هم په هغې کې پرېږدې نو دا یو حضور فرمایي دا یو مکمل لای عمل دی د هر لیډر لپاره د هر عہدیدار لپاره د کار لپاره د عمل لپاره دا ډېر ضروري دی دې نه پس حضرت ابوبکر د حضرت یزید لاس ونیو او هغوی ته په مخه ووایي الوداع ورته ووایي ورته وفرمیل چې تر لومبۍ ته نه چې ما په مسلمانانو کې په عزتمندو باندې امیر مقرر کړی دی دا خلک نه کم حیثیت دي نه کمزوري دي او نه مذهبي تشدد لري ته به دې سره ښه سلوک کوې او دې سره به نرمه رویه ساتې او خپل بازو په دې باندې ټیټ ساتي او دې سره په همو معاملاتو کې مشوره کې ښه سلوک کې خدای پاک دی ستا ملګري تا سره د حسن سلوک کوونکي دي کی او بیا ورته فرمایل چې زما د خلافت په ذموارو کې د پوره کولو کې د مدد دی فرمایي خدای بیا حضرت یزید خپل لښکر د ځان سره که د شام طرف ته روان شو حضرت ابوبکر به هر سهار او هر ماښام د سهار او د مازدیګر لمونځ پسې به دا دعاګانې کولې چې خدای ته موږ پیدا کړو موږ اسم نه وو بیا ته له خپل طرفه د رحمت او فضل نازل کو موږ د یو رسول راولېږلو بیا ته موږ له هدایت راکړو چې موږ ګمراه وو او تا زموږ په زړونو کې د ایمان مینه واچوله چې موږ کافران وو موږ په شمېر کې لږ وو او تا موږ زیات کو بیا موږ خواره وو خو تا موږ رایوځای کو راغونډې کو
مونږ کمزوري ونو تا مونږ له طاقت راکو بیا تا په مونږ باندې جهاد فرض کو او مونږ له د مشرکانو سره تر هغه وخته پورې د جنگ حکم راکو چې هغوی د لا اله الا الله اقرار وکړي او په خپل لاس د جزیه ورکړي او هغوی بې وسه شوي وو یعنی یا خو مسلمانان دي شي یا که نه مسلمانېږي نو جزیه به ورکوي یا خدایه مونږ ستا د دغه دشمن سره د جهاد په بدل کې ستا د خوشنودۍ خواهانه یو چا چې تا ستا شریک وګرځول او تا نه بغیر دی تا نه یعنی هغه دشمن چې تا نه بغیر نور معبودان تا نه بغیر د نورو معبودانو عبادت یې کړی دی خدای تا نه بغیر څوک معبود نشته ظالمان دي چې څوک دا وایي او ستا شان د دې نه ډېر اوچت دی یا خدای د خپل د مشرکانو دشمنانو په مقابله کې د خپل د مسلمانانو بندګانو مدد وکړه یا خدای دې له اسانه فتح ورکړه او د دې ښه پوره مدد وکړه او دې کې چې کم همت دي هغې بادران کړه او د هغوی قدمونو له ثبات وبخه او چې هغې دشمنان ولړزئ او د هغوی په زړونو کې د روب واچوي او هغوی تباه او برباده کړي هغوی د جړ نه پرې کړي او د هغوی فصلونه دې برباد کړي او د هغوی ځمکې او د هغوی کورونه او د هغوی اموالو د هغې د نشاناتو وارثان که او ته زموږ ولي او په موږ مهربانه شه او زموږ معاملات سم که ستا نعمتونو نه برخه بیا مونږ ټول لپاره موږ شکرګزاره خلکو کې شامل که او ته مونږ او مؤمنان سړي او مؤمنان ښځې او مسلمانان سړي او مسلمانان ښځې هم وبخه او په دې کې چې څوک ژوندي دي هغوی هم او چې څوک وفات شوي دي هغوی هم او خدای پاک د مونږ له او تاسو له په دنیا او په آخرت کې د قول ثابت سره په مضبوطۍ باندې ودرېدونکي جوړ کړي یقینا هغه مؤمنانو سره ډېر مهربانه او بار رحم کوونکی دی دویم لښکر د شرحبیل بن حسنه و د حضرت شرحبیل بن حسنه د پلار نامه عبدالله بن مطاع او د والدې نامه حسنه وه د هغوی کنیت ابو عبدالله و او د هغوی پلار د هغې په وړوکوالي کې وفات شوي وو او دوی د خپلې مور د حسنه په نامه شرحبیل بن حسنه بلل کېده حضرت شرحبیل په سر کې اسلام قبلونکو کې شامل وو خلافت راشده کې دوی مشهور سپه سالارانو کې شامل وو په 18 هجري کال کې د 28 کال عمر کې دوی وفات شوي وو د حضرت شرحبیل بن حسنه روانګۍ لپاره حضرت ابوبکر حضرت یزید بن ابو سفیان د روانېدو نه 3 ورځو پس تاریخ مقرر کړی وو چې کله 3مه ورځ تېره شوه نو هغوی حضرت شرحبیل ته الوداع ووایي او ورته وفرمیل چې یې شرحبیل آیا ته یزید بن ابو سفیان ته چې کوم وصیت ما کړی و هغه دې نه اورېدلی نو هغوی ورته عرض وکړو چې ولې نه چې کوم حضور فرمایي د نصیحتونه چې کوم ما ووایي دا ما مخکې اورېدلی دي نو په دې حضرت ابوبکر وفرمیل چې زه هم د هغې په شان تا ته وصیت کوم او د هغو خبرو هم وصیت درته کوم چې ذکر یې هېر شوی یزید ته کول زه تا ته وصیت کوم چې مونځ به په وخت کې او د جنګ په ورځ به ټینګ ولاړې ان تر دې چې ته فتح ترلاسه کړې یا شهید شې او د مریضانو عیادت به کې او په جنازو کې به شاملېږي او په هر حال کې په کثرت د خدا پاک ذکر کې دا زما وصیت دی ابو سفیان شرحبیل هغې ته عرض وکړو چې یزید په دغه صفاتو باندې مخکې نه کاربنده وو او د شام ته د تلو نه مخکې هغه په دې خبرو باندې دوام خپل کړی وو او اوس به هغه د دې نه زیات دا لازمه کړي انشاءالله هر شرحبیل دا جواب ورکړو چې خدا پاک نه مدد غواړو څه چې هغه غواړي هغه به کېږي بیا حضرت ابوبکر ته الوداع ووایي او د خپل لښکر طرف ته شام ته روان شو د حضرت شرحبیل د لښکر شمېر 3000 نه واخله تر 4000 پورې وو هغوی ته دا حکم فرمایلی چې تبوک د بلقا ته دې ورشو بیا بصره طرف ته دې ورشو دا د آخري منزل وي د هغوی بصره د شام یو قدیم او مشهور ښار دی حضرت شرحبیل د بلقا طرف ته روان شو قبل ذکر مقابله نه وه شوې بلکه دا هم د شام په علاقه کې دی یو ځای د هغې لښکر د حضرت ابو عبیده بن جراح د ګس طرف ته او د عمرو بن عاص د لښکر ښي طرف ته روانو او بلقا ته ورسېدو دننه ورغلو بصره ته چې ورسېدو د هغې محاصره یې وکړه خو فتح ترلاسه نه شوه ځکه چې دا د رومیانو مضبوطو محفوظه مرکزونو کې یو و دریم لښکر د ابو عبیده بن جراح و
د حضرت ابو عبیده بن جراح نامه عامر بن عبدالله وه. د هغوی د والد نامه عبدالله بن جراح وه. حضرت ابو عبیده د خپل د کونیت په وجه زیات مشهور وو، ځکه چې د هغې نسب د هغې د نیکه جراح سره به ملاو کړی شوی وو. او بیا هغوی په هغو لسو صحابه کې شامل وو چې رسول کریم په خپل ژوند کې د جنت زیری ورکړی وو او دوی ته عشره مبشره ویل کېږي. د دې وفات په 13 هجري کال کې شوی وو. هغه د هغې عمر 58 کاله وو. دریم لښکر چې کوم حضرت ابوبکر د شام طرف ته روان کړی وو، نو هغه لکه څنګه چې ما ووی چې امیر حضرت ابو عبیده وو، هغوی د حمص طرف ته روان کړی وو. حمص هم د دمشق سره جوخت د شام یو ډیر قدیم ښار دی او ډیر لوی ښار دی. د حضرت ابوبکر د لښکر شمیر 1000 وو، خو د یو روایت مطابق د هغې د لښکر شمیر 3000 نه تر 4000 پورې وو. حضرت ابو عبیده لاره کې چې تېرېده نو د بلقا د یو علاقې د ماب د خوا نه تېر شو. دا ښار نه و بلکې د خیمو یو علاقه وه. د هغه ځي خلکو سره د هغې جنګ وشو، خو هغوی ورسره صلح خواست وکړو دوی ته، نو دوی ورسره صلح وکړه او دا لومبی صلح وه چې شام په علاقه کې شوې وه. حضرت ابوبکر حضرت ابو عبیده سره قیس بن حبیره هم روان کړي وو. حضرت ابوبکر د هغې باره کې ابو عبیده ته وصیت کړی او فرمایلي وو چې تا سره د عربو شهسوارانو کې یو ډېر د لوی شرف د منزلت یو تن دی. زه دا نه ګڼم چې د جهاد په معامله کې دنه زیات څوک نیک نیته وي. د ده رای او د مشورې نه او د جنگي قوت نه مسلمانان نشي بې نیازه کېدی. دا به ځان ته جوخ ساتي او د سره به د لطف او د کرم سلوک کې او دا محسوس ورته نه کې چې ته او دا محسوسه به ورته چې ته د ده نه بې نیازه نه یې. په دې به تا ته د ده خیرخواهي ترلاسه وي او د دشمن په مقابله کې د ده کوششونه به تا سره وي. حضرت ابو عبیده د هغه ځای نه لاړه، نو حضرت ابوبکر قیس بن حبیره راوغوښته، ورته وفرمیل چې زه تا د ابو عبیده امین امت سره لېږم لګیا یم، که په دې باندې ظلم وشي نو دوی په بدل کې ظلم نه کوي، او که دوی سره بدسلوکي وکړی شي نو دوی معاف کړي، او که دوی سره تعلق پرېکړی شي نو دوی هغه تعلق جوړولو لپاره کوشش شروع کړي. مؤمنانو سره ډېر رحیم دي او کافرانو په مقابله کې سخت دي. ته د دوی حکم عدولي ونه کې او دوی به تعالی هم د خیر حکم درکوي. ما هغې له حکم ورکړی چې هغې دې ستا خبره اوري، نو ته به هم د خدای پاک تقوا خپله او مشوره به ورکې. مونږ دا اورېدلي چې ته د شرک او د جاهلیت د دور نه د جنگ تجربه کاره سردار یې، او حالانکه جاهلیت کې ګناه او کفر به و، نو تا خپل قوت او بهادري د اسلام په حال کې د کافرانو د هغو خلکو خلاف استعمال که چې خدای پاک سره شریکان ګرځولي دي، او په دې کې به خدای پاک تعالی لپاره لوی اجر او د مسلمانانو لپاره عزت او غلبه ایښې ده. دا نصیحت چې قیس بن حبیره واورېد نو عرض یې وکړو چې که تاسو ژوندي پاتې شوي یا که زه هم ژوندی وم نو تاسو به زما باره کې د مسلمانانو د حفاظت او مشرکانو خلاف د جهاد داسې خبرونه رارسي چې ستاسو به خوښیږي او تاسو به خوشحالیږئ پې. حضرت ابوبکر وفرمیل چې ستا په شان تن داسې کولی شي. او چې کله حضرت ابوبکر خبر شو په جابیه کې د دوو کمانډرانو سره د دوی د مبارزت نه او د هغوی دواړو د وژلو خبر، نو بیا هغوی وفرمیل چې قیس چې رښتیا که څه کم لوز چې کړو هغه یې پوره کړو. حضور فرمایي چې دا باقي ذکر دی لږ دا آینده به مې وي. دا وخت زه د یو شهید ذکر هم کول غواړم. زموږ یو شهید دی نصیر احمد صاحب چې د عبدالغني صاحب زوی و، په ربوه کې دارالرحمت شرقي کې اوسېده. په 12 اګست یو د احمدیت مخالف د خنجرونو وارونه په دې کړي وو، شهید یې کړ. انا لله و انا الیه راجعون. د تفصیلاتو مطابق نصیر احمد صاحب په بس سټاپ باندې خپل یو اخبار فروش ملګري سره ودرېده، نو یو مذهبي جنوني حافظ شهزاد حسن هلته راغلو او دوی نه یې تپوس وکړو چې آیا تاسو احمدي یئ؟ نو نصیر احمد صاحب ورله جواب ورکړو چې او زه جماعت احمدي سره تعلق لرم.
نو په دې دغه تن د جومات خلاف د مخالفانه نارو لګولو مطالبه وکړه چې دوی انکار وکړ د خپلې تیلې نه هغه خنجر راوویست او نارې لګولې او په نصیر احمد صاحب باندې وارونه وکړه او دومره وارونه یې ورباندې په یو څو لحظو کې وکړه چې هغې نه هغه جانلیوه ثابت شو. برحال دومره وارونه یې پرې کړي چې دوی پاتې نه شو، شهید شو. د شهادت په وخت د دې عمر 2 کاله و او د دغه واقع نه پس قاتل په خپل بیان کې وی چې زه په دغه کار بیخي شرمنده نه یم او آینده که هم موقع میلاوه شوه نو د دغه کار نه به څه ګریز نه کوم. دا ټوله واقعه په یو 2 منټه کې شوې ده، بلکې د 1 منټ دننه شوې ده او 2-3 منټه کې دوی هسپتال ته ورسولی شو. خو بهرحال خدای ته همدغه منظوره وه چې کوم وارونه وو هغه جانلیوه ثابت شو او دوی شهید شو. د شهید مرحوم په خاندان کې د احمدیت نفوذ د شهید مرحوم نیکه مکرم فیروزدین صاحب د رایپور ضلع سیالکوټ په ذریعه شوی. دوی په کال 1915 کې په خلافت ثانیه کې بیعت کړی و او احمدیت کې شامل شوی و. د پرایمري تعلیم نه پس هغوی مخکې تعلیم نه و کړی او ذمہداري چې کومه د هغوی آبایي پیشه وه هغې سره دوی منسلک شوي وو. بیا څه موده دوی بهر هم په ملیشیا کې دوی نوکري کوله. بیا پاکستان ته راغله. 10 کاله مخکې دوی د رایپور ضلع سیالکوټ نه ربوی ته راغلي وو. نن سبا فارغ و، څه کار یې نه کولو، د زړه مریض هم وو. زیات وخت به د مالې په سطح باندې جماعتي خدمتونو کې تیرولو او دغه وخت هم مجلس انصارالله کې د منتظم انصار او د محصل شعبه مال خدمت توفیق ترلاسه کولو بې شمېره خوبۍ دي لرلې. په مالې کې د هر چا مدد به کولو، په خاص طور د یتیمانو او د غریبانو مدد لپاره به هر وخت تیارو. د جومات د صفایي به هم خاص خیال ساتلو. ډېر دیانتداره، محنت کوونکي، ملنسار او نر انسان وو. خپه د دوی خوږ شوی وه، هډوکي مات شوی و او ګرځېدو کې دوی ته به تکلیف خو د نه باوجود د شپې په وخت هم که په جماعتي طور به دوی ته آواز وکړی شو د ډیوټۍ او د پیرۍ لپاره نو حاضر به شو. د خطبه اورېدو باقاعده انتظام به دوی کولو. د منځونو د کولو به په خاص طور باندې به دوی اهتمام کولو. جایزې به هم اخیستې په خپله ماله کې. خلافت سره هم دوی بې کچه مینه لرله. د سهار لمونځ نه پسته به 1 غنټه دوی په موبایل باندې به تلاوت اورېدو. دا د دوی د هرې ورځې معمول و او تقریبا هر ورځ به دوی دعا لپاره قبرستان ته تلل، بهشتي مقبرې ته. او د مالیې صدر وایي چې کله به هم چې ضرورت پیښ شو د جماعتي کار لپاره نو شهید مرحوم به فوراً حاضر شو. وایي چې داسې نه شوي چې هغوی چېرته انکار کړی وی. د دې لور مبارکه صاحب به وایي چې د شهادت نه یو څو ورځې مخکې هغوی په خوب کې لیدلي وو چې خلک راغونډ دي او د صدمې ماحول دی او په دې صدقه هم ورکړی شوی وه. او شهید مرحوم د تېرې څه مودې راځي په خپله هم بار بار د دې خبرې اظهار کولو چې ما ته داسې ښکاري چې زما وخت کم پاتې شوی دی. د دې اهلیه پروین اختر صاحبې نه علاوه 3 لوڼې دي چې د دې یادګار دي. خدای پاک دې ټولو له صبر او حوصله ورکړي. د دوی ورور تنویر اختر صاحب وایي چې ظاهري تعلیم او د جماعت باره کې دوی دونه علم نه لرلو خو وړوکوالي راسې د جماعت لپاره ډېر زیات دی غیرت لرلو او خلافت سره د دې ډېره زیاته مینه وه. یو ساده زړه لرونکی او بې نفسه انسان و او نور به چې خوشحاله لیدل نو خوشحالېده به. لاهور نه د اخترونو په موقع به کور ته چې راتلل نو ډېر زیات د خوراک څښاک سامان به دوی راوړو. همیشه به ډېرې ښې نوې جامې به دوی ځان لپاره ګنډلې راوړی او دا به وي چې د اختر په ورځ به وي دوی اغوستې نوې جامې. او بیا چونکې زه وقفه زندګي وم نو ماله به یې راکړې او زما چې کوم زړې جامې به هغه به یې واخیستې او د دې چې کوم وراره دی هغه وایي چې فون به هر وخت ځان سره ساتلو چې جومات کې چا د څه د مدد اجت پېښېدی شي او که فون به فون را سره نو رابطه به بیا څنګه کېږي. که د شپې به فون وغږېدو نو فوراً به پاڅېدو او د جومات خدمت لپاره به تیار د ربوی په هر ګوټ کې که مدد لپاره د تلو ضرورت به نو دوی به تله.
د وینې اتیا ته ورکولو لپاره به همیشه تیار وم. دغه شان بېشمېره خلکو د ژوند بچ کولو سبب دوی جوړ شوي وو. د زړه په بیمارۍ کې هم هغوی چېرته پروا نه وه کړې او د هغوی په نظر کې د حاجتمندو امداد کول اخلاقي فرض و. او د دې بیمارۍ نه زیاته د دې خبرې اهمیت و دې لپاره. خدای پاک دې د دې درجات اوچت کړي او په جنت الفردوس کې ورله اعلی مقام ورکړي او په د پسماندګانو د حامی او ناصر شي. د هغې د نیکۍ جاري ساتلو دې ورله توفیق ورکړي د دې اولاد له هم. حضور فرمایي چې د لمونځ نه پس به انشاءالله नमाज के बाद मैं इंशाल्लाह जनाजा गायब भी पढ़ाऊंगा इनका. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.